अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه أما بعد عزیزان ملت، قابل قدر مشرانوں کے شرانوں اور عزن کو مسلمانوں دا اختر دا اردن اڑاندے زمون موضوع دا آخری لسو سورتونو لفظی غندے ترجمہ و دا تلفظ درستگی و اور سره مختصر غونډه چې کنه تشریح او دارنګ اغازمن کې مسالې قدرتی تور د اختر رضی هغه متعلق د قربانۍ تذکرہ پکار وا بیا سوره کوثر کې الریډي هغه رهنمایي ملو شولا او سم مختصر چې کمندونو د قربانۍ مسالې فصل لربک وانحر لاندې مخه تراله د سوره کوثر په ضمن کې دا مسله راغلی وه چې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم ته باری تعالی حوض کوثر یا خیر کثیر ورکړی دی. حوض کوثر چې کوم دی هغه څه دا یو جز دی او په د کوثر نوم په خیر کثیر سره ترجمه کول دا چې کوم دی نو کل دی د ډېرو خیرونو مجموعه ده. د دې وجه نه عبدالله ابن عباس تهما د کوثر معنا په خیر کثیر سره کړې ده چې دا حوض کوثر هم د هغې یو جز دی. خو په دغه موقع باندې چې کله آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم د خپلو امتیانو ته په خپل لاس مبارک باندې د حوض کوثر اوبه ورکوي، کم چې هغه سعادتمند خلک او د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم په زندګۍ باندې زندگی تیره کړي د هغې د سنتو مطابق، نو هغې ته به آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسو مبارکو باندې د حوض کوثر اوبه ورکوي. دا ډېر غټ سعادت دی، ډېر غټه خوشقسمتي ده. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. او که چېرته څوک بدبخته او بدقسمته داسې وي چې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف زندگی تیره کړي، نو په دغه عام چې کوم دی نو هغه سره د بخشش په دې موقع باندې چې د دې حوض کوثر اوبه به هر چا ته میلاویږي، دا بدبخته به ترې نه محروم وي. حدیث مبارک کې راځي آقای دو جهان سم فرمایي چې
کله د قیامت په ورځ باندې د حوض کوثر په اوبو تقسیمولو باندې زه ولاړ یم او دارنګې د خپلو امتیانو باندې اوبه څکمه نو څه کسان به هغه فرشتې چې کوم دی نو د حوض کوثر ته نه پرېږدي. زه چې وګورم نو زه به دې ته وایم چې دا خو زما ملګري دي او دارنګې زما امتیان دي، د چهرو نه به داسې معلومیږي تاسو ولې دوی چې کوم دی نو په شا باندې دیکه کوئ او دارنګې د حوض کوثر ته یې نه راپرېږدئ. نو فرشتې به وي په جواب ما ته ووایي چې تاسو ته پته نه لګي چې دوی ستاسو د دنیا نه تشریف وړلو نفس دوی سانه پورې چې کوم دی نو په دین کې هغه نوې نوې خبرې پیدا کړي دي، احداث فی الدین یې کړی دی. سانه چې کوم دی نو هغه سره د ځانه چې کوم دی نو دغه کړي، بلکې ستاسو په حرمت باندې چې کوم دی نو هغه سره هغه باقاعده څه کړي دي، حمله کړې ده. لکه د ختم نبوت دا عقیده چې دا د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم هغه حرمت ته، عظمت ته، عزت ته، په دې باندې چې کوم دی نو حمله کول دا د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم په ذات باندې حمله کول دي. نو داسې سړی به حوض کوثر ته څرنګه نږدې شي؟ نو کله چې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم وګوري چې یاره دا خدا نه چې کوم دوی غلطۍ کړي دي، نو په دغه چې د حضور علیه السلام شفقت عامه دی په دې موقع باندې به حضور مبارک هم غوسه شوي، سحقن سحقن لرې کې زما د مخې نه لرې کې، چې د حضور علیه السلام په خپله فرمایي چې زما د مخې نه لرې کې چې د هغې شفاعت او رحمت او مهرباني او شفقت دا دانه عام دی چې د ځناورو دپاره هم د هغې چې کوم دی نو هغه رحمدلي هغه چې کوم مشهوره ده، لیکن دا امتیان به چې کوم دی نو په دغه ورځ باندې د دغه حوض کوثر نه محروموي. حدیث مبارک کې راځي چې آقای دو جهان هم فرمایي چې زما شفاعت به هغه چې کوم دی نو هغه سره ټولو امتیانو لره شاملي، کم چې هغه مسلمانانی من لم یشرک بالله شیئا، چې د الله سره څوک شریک نه ګرځولی، الله جل شانه نه سوای بل چاته دا تندی نه لګولی، د الله جل شانه نه سوای بل څوک عالم الغیب نه ګڼلی، حاضر ناظر نه ګڼلی، مشکل کشای نه ګڼلی. دا ګوره داسې مسلې دي. کله کله بعضې مسلې مونږ وایو دا یاره چې کوم د امامانو د اختلاف دی، ښه او ډېر ښه او ډېر ښه دا اختلاف دی، لیکن دا مسلې د عقیدې دي، دا د امامانو د اختلاف مسلې نه دي. د عقیده مسله چې کوم دا اتفاقي وي چې الله جل شانه چې کوم دی هغه سره معبود دی د دې ټولو انسانانو، باری تعالی د دې ټولو انسانانو خالق دی، مشکل کشا دی، عالم الغیب دی، حاضر ناظر دی. او دا صفت چې ته یو بنده له ورکې نو دا چې کوم دی هغه سره باری تعالی سره مقابله کې، او څوک چې باری تعالی سره مقابله کوي نو هغه الله جل شانه چې کوم دی نو رسوا کوي، په دنیا کې هم او دارنګې په آخرت کې هم د دغه خیر کثیر نه به محروموي. نو به هر صورت چې کوم دی هغه سره هغه دا خلق به په دغه ورځ باندې د دغه حوض کوثر نه محروموي. په هغه ضمن د دې آیت کې فصل لربک وانحر مونږ د قربانۍ مسلې څېړلې وې. د ونحر یو معنا چې کوم دی هغه سره بعضې مفسرینو کړی ده او بیا یې په ډېر شدید رد کړی دی چې بعضې کمزورو چې کوم دی هغه سره هغه کسانو دا رای ده چې د ونحر نه مراد چې کوم دی هغه سره په دې ځای باندې لاس ایښودل دی، یعنی وضع الید علی النحر، نهر چې کوم دی هغه سره دې ځای ته وایي دې ګړګړو ته. نو دلته د دې نه مراد د دې آیت نه مراد چې کوم دی نو د دې لفظ نه مراد په سینه باندې لاس ایښودل دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د هغه ټولو خبرو رد کړی دی او هغه یو څو چې کوم دی هغه سره هغه حدیث هغه کمزورې ګڼلی دی او دارنګې ضعیف دی. د دې وجې نه د نهر نه مراد د جمهور مفسرینو او دارنګې د جمله امت په نیز باندې دلته کې صرف قرباني ده. او بیا وی ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر. بېشکه مسله خدا وکنه د صورت چې کوم دی هغه سره هغه شانی نزول او شانی ورود داو چې اهل مکه او دارنګې چې کوم دی هغه سره مشرکین ویلې چې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم د میشن او تحریک نه تاسو مه یریږئ، دا صرف تر دې حده پورې دی ځکه د ده نارینه اولاد نشته دی، صرف زنانه اولاد دی او په زنانه اولاد باندې چې کوم دی آزاد تحریک مخې ته نشي تللی. نو د دې چې کوم دی د دنیا نه تشریف وړلو سره را تحریک به چې کوم دی هغه سره ځای په ځای باندې کښېني او دارنګې چې کوم دی هغه سره دا خبره به ختمه شي. دا
دا عاص ابن وائل ویلې. دا عاص ابن وائل څوک دا دا عبدالله ابن عمرو ابن العاص. عبدالله مسلمان، عمرو خپلم چې کوم مسلمان، پلار ازوی دواړه صحابي. دا د عاص ابن وائل د عمرو پلار عاص ابن وائل چې کوم دا ویلې چې دا چې کوم نه هغه سره هغه ابتر دی، نعوذ بالله، دا حضور مبارک ابتر دی، یعنی اولاد نارینه چې کوم نه پاتې کیږي، ځکه قاسم او طیب او ابراهیم چې کوم نه هغه سره دا د حضور مبارک اولادو دا دوه په ماشوموالي باندې یو د سه اتو کالو کوم وبشت رسیدلو چې هغه وفات شوی. د دې وجه نه د عربو کې دا چې کوم نه هغه سره بعض کسانو دا وی چې دا خو اسم چې کوم نه هغه سره د دې نارینه اولاد نشته دي. او ابتر د ابتر چې کوم نه پښتو اصطلاح کې عام طور طالبان دا غي معنا لنډي بوچي کوي، لنډي بوچي یعنی چې شاپسې څوک نه وي. زمون پښتو کې عام طور چې کوم نه د چا نارینه اولاد نه وي نه هغه وي زه یو وزر یم، تاسو ما مخې یو وزر یم، یعنی نارینه اولاد مې نشته دی. یو وزر مطلب دا دی چې په یوازې وسوکم سړي سره چې کوم نارینه اولاد یې هغه د هغه ملاتړ یې د هغه چې کوم نه معاوني، نو د دې وجه نه چې کوم نه هغه سره هغه یو وزر یم. نو دغه وا دا ابتر لفظ به د حضور مبارک په حق کې استعمال او باری تعالی فرمایي او حضور علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړي چې ان شانئک هو الابتر، بشک ستا دشمن دا به نام و نشانی او به اولاد وي. اوس به اولاد خو چې کوم نو دشمن نه دی، اخو تاسو پته ده د عاص ابن وائل چې کوم نو زوی عمرو ورپسې عبدالله نه زویم شدین وسیم شدی او دارنګ داسې کړوسی به می نو اولاد خوشته دي. لیکن سره د اولاد قرآن کریم کې باری تعالی فرمایي چې ستا دشمن به نام و نشان او به اولاد وي، ځکه چې دا زوی او دارنګ چې اولاد د پلار په نقش قدم ني نو پلار په خپل وې دا زما اولاد نه دی. اولاد چې د پلار په نقش قدم نوي نو پلار په خپل وې دا اولاد نه دی. نو دلته کې دا اولاد عمرو دارنګ عبدالله چې وصیه دی عمرو زوی دی دا هغه په نقش قدم نو دوی ته باری تعالی د ایمان دولت ورکړ او دارنګ چې کوم ایمان یې راوړو او چې کله ایمان راوړو نو بیا چې کوم نه هغه سره هغه باقاعده دی دنیا او خودله چې اوس بے نام و نشان څوک دی او دارنګ بے اولاد څوک دی. کله بچی دا عمرو په وړاندې د خپل پلار د عاص تذکره رااله. عمرو زوی دی د پلار تذکره، خلک د پلار تذکره ډیر چې کوم نه په سره هغه چې کوم شد امت سره اوري، ډیر په شوق او ذوق سره اوري چې یو سړی ستا د پلار او د نیکه چې کوم نه مړانه بیانوي او تذکره کوي نو هغه کو ته ډیر ښه په شوق سره وګیږي. لیکن چې کله به د عمرو په وړاندې د پلار د عاص چې کوم تذکره راوي دا پرېږده، دا پرېږده، ما ته د خپل محبوب تذکره د آقای دو جان. او څوک بې نام و نشان شو، بې نام و نشان معاش شو چې خپل زوی د هغه نوم په خولې باندې راوستل مناسب نه ګڼي او د هغه په مقابله کې وایي چې ما ته د آقای دو جهان سم خبرې کوه، زما پلار پرېږده، زما پلار پرېږده. نه د دې وجه نه باری تعالی دی هغه د انسانانو ته وښودله چې بې نام و نشان چې کوم نه هغه څوک دی. بې نام و نشان چې کوم نه هغه سره عاص ابن وائل او د هغه چې کوم هم خیاله څوک هغه پاتې شو چې د هغې نوم چېرته په دروغ هم څوک نه علي. د تفاسیرو په دې ضمن کې چې راځي نو دا هم صرف د مسئلې د وضاحت دپاره راځي، د تعریف او دارنګې د مدح په صورت کې نه راځي، بلکې دغلته هم د مذمت په شکل کې راځي چې دې بدبخته دا خبره داسې کړې وه چې دا حضور مبارک چې کوم نه هغه سره بې اولاده دی او ابتر دی او بې نام و نشانه دی. به هر صورت نو باری تعالی وښودله چې بې نام و نشان څوک دی. آقای دو جهان صلی اللہ علیہ وسلم کا عاص ابن وائل یا داغه هم خیال دی. آقای دو جهان صلی اللہ علیہ وسلم هغه د اسلام چې کوم نو هغه دعوت تر قیامت پورې لګیا دی، شروع دی او چلیږي او زم چې کوم نو د هغې دپاره قرباني ورکوم او تم ورکوي او بل هم ورکوي او بل هم ورکوي او داسې خو پته نه لګي کله چې موږ دلته ناست یو چې کله مقرر شي بیا خدای پاک رجال کار پیدا کوي. ٹھیک شو که نه؟ کله چې مقرر شي نو داسې انسانان باری تعالی را پیدا کړي چې د حضور علیه السلام په نوم باندې هغې چې کوم نو هر قربانۍ ته تیارېږي د دې دین د حفاظت دپاره او د حضور علیه السلام د عصمت او د ختم نبوت د حفاظت دپاره پته ولګېده چې هغه چې کوم نو ابتر څوک دی، دغه مشرکین دي. دغه چې کوم نو ابتر شو آقای دو جهان سم سره دی چې نارینه اولاد نو بدني دا ټول امت دا غي روحاني اولاد دی، بدني نارینه اولاد نو لیکن چې کوم روحاني دا ټول امت دا غي اولاد دی. اوس تعلیم په دې زمانه کې
چې 1450 سال کم ویش چې کمونو قریب کېدو والا دي مونږ چې د آقای دو جهان سره سم نام لیوایو د هغې د سنتو مطابق زندگی تیرو کمزوري راګشته د بهر صورت خو د هغې په نوم باندې حرف راتلو ته چې کمونه هغه سره هغه غاړه نیږدو داسې سړی چې کمونه هغه سره مخې ته نه پرېږدو ټیک شو چاهې یو کس چې کمونه هغه سره هغه به ګیرم نه وي ډېر به کمزوري مونځ او دس به برابر نه لکه د حضور مارک په حق کې هغه چې کمونه ګستاخي نشي برداشت کول لکه تاسو وکتله نو بهر صورت د آیت مبارک پر رڼا کې دا معلومه شوله چې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کمونه هغه سره هغه رسالت او نبوت او ختم نبوت چې کمونه د عقیده دا تر قیامت پورې ده او موږ تاسو به د هغې حفاظت کوي دې دپاره بس د یو بل نه خلک نه راځي دا زموږ ستاسو چې کمونه هغه سره غوندې خلکو کار دی او عمر له چې کمونه د اسلام دفاع او حمایت هم دقسې د غریبانو خلکو کړی د غریبانو خلکو کړی صحیح شو که نه بهر صورت چې کمونه هغه سره هغه دا خو د دې صورت هغه مختصر غوندې خلاصه و په دې ضمن کې ما چونکې د ذوالحجې په دې میاشت کې یو بل عظیم شخصیت چې هغه چې کمونه دریم خلیفه دی خلیفه ثم حضرت سیدنا عثمان غنی رته هو هغې هم په دې ذوالحجه کې هغه د مظلومیت هغه شهادت چې کمونه مخې ته راغلی و نو د هغې له غوندې مختصر خبره مې ستاسو مخې ته راوستو بیا که موقع و نو لږه لږه به بیا نورو هغې کې کوو بهر صورت حضرت سیدنا عثمان غنی رته هو دا چې کمونه هغه سره دریم خلیفه دی خلیفه اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رته هو خلیفه دویم حضرت عمر رته هو او دریم خلیفه کوم چې مونږ چې تاسو څلور خلیفګان منو څلور خلیفګان ٹھیک شو نو دا حضرت سیدنا عثمان غنی رته دریمه درجه کې دی او دریم نمبر کې دی حضرت عثمان غنی رته هو چې کمونه هغه سره د هغې هغه خدمات او قربانۍ خو د اسلام دپاره ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې دي او هغه چې کمونه زه تاسو ته شمارم نو شاید چې بیا ډېرې جمعې پکې راځي خو به هر صورت صرف اشاره ورته کوم یو خدا چې د ټولو نه غټ سعادت د هغې د هغه صحابیت سره سره چې آلرډي د صحابي نه باري تعالی چې کمونه رضا دی رضی الله عنهم ورضوا عنه هغه غټه ډیګري او سرټیفیکیټ خو هغې ته مخې نه میلو دی خو د دې سره سره څه خاص نور چې کمونه پیرزونې دي چې هغه باري تعالی هغې ته ورکړي دي د خلفاو ته رضی الله عنهم هغې کې حضرت عثمان غنی ته یو خو ذوالنورین دی ذوالنورین څه مطلب دی ذوالنورین دا دی چې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم ورته یکی باندې غري دوه لوڼه په نکاح ورکړې وې یو یې په نکاح کې ونه چې هغه وفات شوه نو بیا یې بله په نکاح ورکړله په دې زمانه کې یو خو د حضور مبارک یو کس ته چې کوم یو شخصیت ته لور ورکول دا د هغه لپاره غټ د سعادت خبره ده ٹھیک شو دویم دا چې په دې زمانه کې تاسو وګورئ یو سړي چاته لور ورکړي نو چې هغه وفات شي نو بیا چې دا سړی وي لرې که سړیه صحیح شو که نه زندګي مو ورسره تېره شوه زه بله لور پرې نه خوارومه حضور مبارک هغې ته دوباره بله لور ورکړې ده دا بل سعادت ځکه ورته ذوالنورین وایي د دوو نورونو خاوند چې دوه نورونه چې هغه د حضور السلام د کور چې کمدنو او د هغې لښتې جګر دا د دې چې کمدنو په نکاح کې ذوالنورین ورته وي او دارنګې بل سعادت ورته غټ دا میلو دی چې ذوالهجرتین دی ذوالهجرتین دی دوه هجرتې چې کمدنو هغه سره کړي اول چې کله مکه معظمه کې په مسلمانانو او صحابو باندې کفارو دا وطن تنګ او ډیر زیات مشکلاتو سره مخامخ شو نو حضور علیه السلام صحابو ته حکم وکړ چې تاسو حبشې ته هجرت وکړئ د هغه ځای بادشاه عیسائی دی او هلته کې عیسایت دی هلته چې کوم اهل کتاب دی هغې له غوندې معتدل دي د دې وجې نه هلته کې هجرت وکړئ هلته چې صحابو هجرت کوو نو حضرت عثمان غني ته هلته هم هجرت کړو او بیا چې کوم په دویم سیشن کې او په دویم چې کوم هغه څه نشست کې چې کله دوباره هغه هجرت ختم شو او دارنګې مدینه منورې ته هجرت شو نو بیا چې کوم مدینه منورې ته هجرت وکړه د حبشې نه مدینه منورې ته لاړو نو ذوالهجرتین هم دی یعنې دوه هجرت هم کړي دي هجرت خو ډېر لوی چې کوم سعادت تاسو مخکې ویلو یو سړی د اعلی کلمت الله دپاره او د دین د حفاظت او سربلندۍ دپاره هغه هجرت وکړي هغه زمانه کې نو حدیث مبارک کې راځي الهجرت تهدم ما کان قبلها هجرت د هجرت نه وړاندې چې یو سړي هر قسمه کمزورۍ ترې نه شوي خو چې د اعلی کلمت الله دپاره هجرت وکړو نو دا هجرت سره د دغه ټول ګناهونه صفا شو دا بالکل ریګمال شو او دارنګې هېڅ څه چې کوم دی نو ګناه د ده په کاته کې پاتې نه شوه لکه یو سړی عام طور مونږ تاسو غوندې یو کمزوره انسان چې کوم دی راشي او توبه وباسي په خپلو ګناهونو باندې توبه طایب شي نو حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له
د ګناه نه توبه ویستونکي داسې لکه داړو د سره ګناه کړې نه ده، هغه ګناهونه یې دول شي ووینځلې شوې ختمې شوې، د هغې حساب د سره نه کېږي. د دې وجې نه مونږ تاسو همدا یو خبره بطور نصیحت کوم چې یو سړي توبه وویسته، د غلا نه توبه وویسته، دارنګې د جوارۍ نه وویسته، دارنګې چې کوم نه هغه څه ډاکې نه وویسته، د بل ګناه نه وویسته، نو بیا هغې تذکره ورسره مه کوئ، ځکه چې توبه وویسته باري تعالی ورته هغه ګناهونه معاف کړل پسه چې توبه وویسته. اوس دته هغه ته د هغې نه پس غل ویم او یا ډاکو ویم او یا چې کوم دی نو بچو ته یم چې ستاسو پلار غل و حرام کې هغه توبه ایستې ده، بلکې حدیث مبارک کې دا هم راځي، موضوع زما بل طرف ته ځي، خو صرف چې یو سړی چې کوم دی نو وفات شو نو د وفات نه پس که هغه دا ګناهونه هغه کړي دي خو بیا به یې ګناهونه نه ذکر کوي، بیا به اذکروا محاسن موتاکم، تاسو د خپلو مړو بیا ښه خبرې ذکر کوئ، بس چې کوم بد دی هغه خاص مخامخ چې کوم دی نو د ده عملنامه مخې ته لاړله او پیشي چې کوم دی نو هغه سره کېدو والا ده. اوس هغې سره زمونږ څه دغه نشته، پکار دی چې مونږ یې ښه تذکره وکړو، څه پته لګي زمونږ د ښه تذکرې د وجې نه باري تعالی هغه سره چې کوم دی د کرم معامله وکړي. د دې وجې نه مونږ تاسو چې کوم دی نو هغه سره هغه د مړي باندې جنازه کوو، دا جنازه چې کوم دی نو یو جرګه د باري تعالی باندې چې مونږ د دې سړي متعلق په جرګه کې راغلي، دا زمونږ د قوم او د قبیلې او دارنګې زمونږ چې کوم دی نو هغه سره هغه د انسانیت یو فرد دی، کمزوری به ترې نه شوي انسان دی، مونږ جرګه کې راغلي معافي ورته وکړه، دا جنازې مطلب دا دی. صحیح شو که نه؟ به هر صورت نو خبره مې چې کوم دی نو هغه سره هغه دا کوله چې حتی سلمان غني راته هو چې کوم دی نو ذوالحجرتین دی، دوه هجرت یې کړي دي، یو هجرت چې کوم دی نو هغه سره دا عظیم کارنامه ده، نو چې دوه هجرت یې کړي نو دا سانه لوی کارنامه ده، دا نه او د اسلام سره چې کوم دی نو د هغې تعاون او د هغې هغه وخت په وخت باندې مدد او کومک هغه خو تاسو اورېدلی دی او دارنګې تاریخ کتابونو کې چې کوم دی د سکول کتابونو کې تاسو ویلی دی. ٹھیک شو؟ مخکې خو زمونږ کتابونو کو پکې خدای خیر واچي، ځکه چې کوم دی نو وخت په وخت پکې نوې نوې قصې راځي. صحیح شو که نه؟ الله دې پکې خیر واچي. پخوا به زمونږ مشران اورېده وي دا دعا کوي چې خدای پاک هم دا زوړ دین نصیب کړي. مونږ وایي چې دا زوړ دین څه ته وایي، اوس راته پته ولګېده. ٹھیک شو؟ چې خلک چې کوم دی نو هغه سره د کم طرف نه په دې دین باندې حملې کوي، د کم اړخ نه، نو ته په خپله بیا وایې چې خدای هغه زوړ دین هم نصیب کړي، دین یې خو راته غونډ چې لکیرې خو اوس په پته نه پوهېږو چې په کوم طرف لاړ شو. به هر صورت نو د دې وجې نه چې کوم دی نو هر موقع باندې هغه د مسلمانانو او صحابو سره د هغې تعاون په هر موقع باندې. او جنگ تبوک کې چې کوم دی نو مختصر خبره کوم، جنگ تبوک کې چې بیا د هغې تعاون آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم وکتلو نو وی فرمایل حضور علیه السلام که حضرت عثمان نه تو دې نه پس چې کوم دی نو هر څه نه ګناه کوي، ګناه د صحابي په دغه خدا هسې بطور محاوره نه د ده په کاته کې نه لیکلی کېږي، ځکه د اسلام تعاون دا نه په هر موقع باندې کړی دی چې د دې نه پس چې کوم دی نو هغه څه دی د ده عملنامه ټوله د نیکو نه چې کوم ډکه ده د ګناه ځای پکې اړوشته دی نه پښتو باندې پوهېږې. نو دا سرټیفیکیټ ورته آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه سره ورکړه، دې نه مخکې ټولو صحابو ته رضي الله عنهم ورضوان. او دې سره چې کوم دی نو صرف یو اشاره کومه ده صلح حدیبیې متعلق داسې چالو شو چې په شپږم کال چې کوم دی نو هغه سره هغه د هجرت باندې چونکې 14 کاله آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې واعظ و نصیحت وکړلو او دارنګې چې کوم هغه صحابه هغه ایمان وروړلو هغې خدای پاک مشرف به اسلام کړل او بیا هغې باندې هغه زندګي ډېره تنګه کړې شوه. مدینې منورې ته د هجرت حکم راغی چې کله مدینې منورې ته هجرت راغی نو هلته خو کم از کم مکه معظمه کې که په تکلیف سره او که دارنګې په مشکلاتو سره و خانه کعبه مخامخ وه، کله پکې د مونځ موخه میلو شوه. مدینې منورې ته چې تشریف راوړی شو بیا خانه کعبه مخې ته نه وه، نو حضور علیه السلام به ذات خود او صحابه به ډېر خفه کېدل چې مونږ مونځونه کوو لیکن خانه کعبه چې کوم دی نو هغه څه دی هغه زمونږ نه لرې ده. خانه کعبې کې زمونږ حاضري چې کوم دی نو هغه شرافت او هغه سعادت مونږ ته نه نصیب کېږي. نو په شپږم کال باندې د حضور علیه السلام ډېر زیات خواهش پیدا شو چې زم او دارنګې چې کوم دی نو چې عمرې ته لاړ شم او دارنګې مکې معظمې زیارت وکړو. خو بله وخته به چې سوچ کوو نو هلته کې د کفارو غلبه وه په مکه معظمه باندې. ابو جهل چې کوم دی نو سردار او بیا په شپږم کال دغه زمانه کې ابو سفیان بل سردار و، نو هغه هم چې دغه زمانه کې کافر و فتح مکه کې بیا سن 8 هجري کې بیا د ایمان یې راوړی دی. به هر صورت چې کوم دو نو دغه حضور علیه السلام خواهش بیا پاتې شو، شپږم کال باندې سرسري خواهش راغی بیا پاتې شو چې هلته کې غلبه چې کوم د کفارو د حکومت او سلطنت چې کوم د هغې دی نو په کوم
درجه کې به زه ځم هلته. خو بیا نږدې په دې سن 6 هجري کې چې کوم دی نو آقا دو جهان سم خوب وکړه او د پیغمبرانو خوب چې کوم دی نو هغه دا هغه د وحي او اشاره وي. خوب کې دا وکتل چې باقاعده هغه ما احرام تړلی او دارنګې چې مدینې منورې نه د عمرې دپاره روان یم او 1450 یعنې 1450 صحابه را سره دي. 1450 صحابه را سره دي. دا خوب یې چې وکتلو نو حضور علیه السلام ډېر خوشحاله شو. په سبا باندې صحابو ته چې کوم دی نو هغه سره هغه راغونډ کړل او هغوی ته وویل چې ما داسې خوب کتلی تاسو چې کومه تیاري شروع شو او دارنګې چې کوم دی نو هغه سره احرام وتړلی شو. اوس دلته احرام وتړلی شو مدینې منورې لږ بار چونکې خوب کې صرف دا نه ښودلی شوي دي چې هغه احرام تړلی شوي او د مدینې منورې نه روان دي په وتو باندې خانه کعبې ته رسېدلي که نه دا خوب د آخري حصه نه ده ښودلی شوې. نو حضور علیه السلام چې کوم د هغه خوب مطابق څه وکړه احرام وتړلو او صحابه یې ځان سره چې کومه تیار کړ 1450 صحابه. دلته یو نقطه ستاسو ذهن ته راولم چې حضور علیه السلام عالم الغیب نه دی. صحیح شو که نه؟ عالم الغیب نه دی. ورنه که حضور علیه السلام عالم الغیب یو د دې خبرې علم و چې رستو به موږ عمره نشو ادا کولی واپس به راځو نو 1450 صحابه یې ولې بیا ځان سره په تکلیف کول خبره باندې پوهېږې. هغوی ته به بیا ولې ویلې چې تاسو هم احرام وتړئ ځکه چې رستو نتیجه دا وه چې مونږ هغه نشو رسېدی مونږ مکې معظمې ته نشو رسېدو دا عمره مونږ نشو ادا کولی. نو که حضور علیه السلام ته د دې خبرې علم وی د علم غیب پته ور باندې نو بیا به چېرته چې کوم دی نو صحابو ته دا خبره نه وکړه چې احرام وتړو دارنګې چې کوم دی نو عمرې ته ځو. پته ولګېده چې حضور مبارک چې کوم دی نو عالم الغیب نه دی. صحیح شو؟ باری تعالی چې کوم دی نو عالم الغیب دی. کومه خبره چې پیغمبر کوي هغه د باری تعالی د طرف نه چې کوم دی نو ورته وښودلی شي او چې څو پورې ښودلی شوي نه نو پیغمبر از خود یو کار نشي کولی او اطلاع نشي ورکولی. د دې وجې نه چې کوم دی نو هغه څه دی هغه حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام نږدې یو څو میله فاصله باندې کوی کې پروت دی. یعقوب علیه السلام د پته نه لګي باری تعالی ورته نه دی ویلی چې دا زوی دی دلته کې دی کوی کې پته نه لګي. لیکن کله چې د مصر نه بیا چې کوم دی نو هغه څه دی یوسف علیه السلام خپله کورته ورکوي او وایي چې دا مې باباجي له یوسه چې د هغې په سترګو باندې واچوي نو نظر به یې را واپس شي. نو هغه ځای نه چې کله راځي نو باری تعالی ورته ښایي د هغه مصر نو د هغه کورتې چې کوم دی نو دا کمیس بوی ډارک چې کوم دی نو هغه سره خوشبویي حضرت یعقوب علیه السلام محسوسوي. دا څه باری تعالی ورته چې کوم وښودله په نږدې کوي کې پته نه لګي لیکن د مصر په فاصله باندې بیا باری تعالی چې ورته کله ښایي نو هغه د دې وجې نه سادي صاحب رحمت الله علیه فرمایي یخي پرسید اذان گمکار دا پردن چا تپوس که د هغه کس نه چې هغه زوی ته نه روک شوی و یعنې د یعقوب علیه السلام نه چې عجیبه خبره ده په کنعان کې 2-3 میله فاصله باندې په کوی کې تا ته د زوی پته نه لګېده او دارنګې د مصر نه چې کوم دی نو په میلونو فاصله باندې بیا هغه د هغې کورته راوړلی شي نو د هغې خوشبویي تاسو محسوسوئ نو هغې ورته وایي چې دا د باري تعالی طرف نه پرزونه ده. کله چې پرزونه نه وي نو د خپل لاندې مونږ څه نینو خو چې کله د باري تعالی طرف نه پرزونه شي نو بیا مصر نه چې کوم دی نو هم هغه مونږ ته معلومات حاصلېږي. نو به هر صورت دا خبره مې ذهن کې ستاسو اچوله چې عالم الغیب باري تعالی دی. دا خبره چې کوم دی نو هغه سره عقیده ذهن ته راشي. نو د دې وجې نه حضور علیه السلام صحابو ته ویل روان شو چې روان شو چې کوم دی نو هغه سره هغه د مدینې منورې غوندې بار احرامونه وتړلو روان شو. کله چې مکې معظمې ته نږدې شو داسې 8 میله فاصله باندې مکې معظمې ته دغه فاصله پاتې شو نو هلته کې حدیبیه یو مقام و هلته کې پړو واچو د حضور علیه السلام چې کوم دی نو دا خواهش و چې یاره چونکې هلته په مکه معظمه باندې دغه وخت کې د ابو سفیان کمانډ دی او د مشرکینو غلبه ده نو چې مونږ د دې عمرې لپاره د هغې نه اجازت والو د هغه اجازت لپاره صحابو سره مشوره وکړه. د حضور علیه السلام خواهش دا و چې حضرت عمر ته ولېږم. حضرت عمر ته چې راوغوښتو هغې حضرت عمر ته بیا یو مشوره وکړه په خپله خبره وکړه چې حضرت زما د مختلفو جنګونو کې چې کوم د کفارو سره ډېر زیات چې کوم مقابله راغلی او ټول مې ډېر زیر و زبر کړي دي او که زه هغې ولیدلم نو ډایرکټ بغیر د خبرې نه په ما باندې رانورې کړي نو شاید چې کوم مقصد دپاره تاسو ما لیږئ نو هغه مقصد به پای تکمیل ته ونه رسي ځکه چې هغې سره ما سره سابقه چې کوم دی نو هغه سره هغه دشمنۍ دي او دارنګې تربګني ده نو دا خبره به حل نه شي. نو هغې ورته بیا خو دومره چې بیا د دې څه حل دی
وایي تاسو ته یو سړی ښیم چې هغه ولېږئ نو دا مسله حل کېږي. هغه ډېر لوی شخصیت دی، ډېر لوی شرافت والا دی، ډېر چې کمونو غټ هغه سلسله نسب یې دی. وایي څوک دی؟ حضرت عثمان نتاو. نو حضرت عثمان نتاو چې کمونو د حضور علیه السلام سفیر جوړ شو په دې موخه باندې. خبره ټایم زموږ برابرېږي، خبره به دې ځای باندې دغه کړو. حضرت عثمان نتاو چې یو ګوره سفارت اوس د پاکستان یو سفیر دی د بل ملک ته نور ملکونو کې، یا د نورو ملکونو چې کوم سفیران دي پاکستان کې وغیرہ وغیرہ چې کوم نه مختلف سفیران دي، لیکن حضرت عثمان نتاو د چا سفیر دی؟ د حقایق او جهان صلی الله علیه وسلم. ډېر غټ سعادت دی. او حضور علیه السلام چې کوم نه هغه سره هغه خپل سفیر مقرروي او ورته چې ته زما طرف نه لاړ شه مکې معظمې ته د ابو سفیان نه د عمرې دپاره اجازت وغواړه. او د سفیرانو د پخوا زمانې نه چې کوم نه هغه سره دا قاعده او قانون چې سفیر ته څوک څه نه وایي. سفیر ته هر قسمه چې کوم د ملکونو منځ کې هغه تصادم راشي، خو سفیر چې کوم نه هغه سره هغه به حفظ و امان واپس هغه وطن ته لیږي، بیا نور چې څه کوي هغه کوي. ځکه دا چې کوم نه هغه سره اصول دي. خو که یو وطن والا چې کوم نه هغه سره یو ملک والا د سفیر هم بې حرمتي وکړي نو دا بیا چې کوم نه هغه سره ډایرکټ جنګ ته هغه پنډې وهل دي. به هر صورت لغونې مختصر هغې حضرت عثمان نتاو چې کوم نه هغه سره بطور سفارت ولېږه. حضرت عثمان نتاو څه کسان نور هم هغې چې کوم نه ورسره لېږلي، لیکن د هغې کمان حضرت عثمان نتاو هلته چې لاړل نه هغې ابو سفیان چې کوم نه ورته وویلې ابو سفیان چې ستا ډېر لوی شرافت دی، ډېر لوی مقام دی، او ستا چې کوم نه هغه سره شرافت دا ټولې دنیا منلی دی، خو زه حضور علیه السلام ته د عمرې اجازت نشم. ته په خپله د خانه کعبې نه چې کوم نه سانه عمرې کوې او که حضرت عثمان نتاو ته یې ویلې، خو حضور مبارک ته اجازت نه ورکوم. نو هغې ورته په دې موخه باندې څه وایي؟ دقه مونږ وایو، دا زموږ چې د زړه آواز وي چې زه د خانه کعبې نه بغیر د حضور علیه السلام د اجازت نه سره طواف نشم کولی، او نه چې کوم نه هغه سره هغه زما ضمیر دا مني چې زه د هغې د وجود نه بغیر دلته کې طواف وکړم. هغې ورته مینت زاري وکړه چې ته طواف وکړه، هغه یې نه کوم. څو پورې چې حضور علیه السلام ما سره نه دی چې کوم مقصد دپاره راغلی ما، نو به هر صورت دې ځای باندې خبره ودرو چې زمونږ ستاسو چې کوم نه په زړه کې د آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم نه هغه سره محبت او مینه داسې چې هره موخه کې او په هر سنت باندې او په هر چې کوم د حضور علیه السلام هغه اسوه حسنه باندې مونږ چې قرباني ورکوو. بیا د ختم نبوت مسله خدا سره چې دا خو هغه یو اتفاقی مسله ده. چا هم چې ځان ته مسلمان وایي، یو هغه چې مسلمان نه نو هغې سره زموږ جګړه نشته. چې مسلمان ځان ته وایي، مسلمان ځان ته وایي او د حضور علیه السلام نام لیوا ځان ته وایي، نو هغه به د ختم نبوت عقیده چې کوم دی هغه سره د سینې سره به یې لګولي. خو که یو سړی مسلمان نه نو به هر صورت به خامخا ګډې وړې وي. الله دې زموږ تاسو ته د هغې نه حفظ و امان راکړي او د دې عقیدې د حفاظت را تبارک تعالی توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. دعا کې وړاندې غټ اختر تیر شوی دی او کوم کسانو چې قربانۍ کړي دي یا که چا قربانۍ نه دي کړې به هر صورت تکبیرونه یې خو ادا کړي دي او د دغه ورځو چې کوم دی هغه سره لمونځونه یې د جمع سره کړي دي، د تکبیر الله سره کړي. باري تعالی دغه ټول محنتونه د هغې قبول کړي، دغه قربانۍ باري تعالی چې کوم دی قبول کړي او د دغه منځونو د تکبیراتو او د قربانو په برکت باندې باري تعالی زموږ ستاسو صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي، زموږ د ژوند دا ټول معاملات چې کوم د شریعت مطابق کې او د حضور علیه السلام چې کوم د ختم نبوت د دغه حفاظت او دفاع مونږ تاسو چې کوم دی هغه سره هغه توفیق راکړي. د جان او مال لګولو چې کوم دی هغه سره که په هغې کې مقرر شي چې هغې کې مونږ دریغ نه کوو. کم کسان چې هغه وړاندې غټ اختر کې وو لیکن دې اختر کې هغه چې کوم دی نو وفات شوي دي، خصوصي دعا کې یا د هغې نه پس کم دې ورځو پورې باري تعالی ټول مغفور او مرحوم کړي. کم کسان چې کوم دی هغه سره بیماران دي حاضره جمع کې دي کورونو هسپتالونو، باري تعالی ټولو ته صحت کامل عاجل ورکړي. حاضرین جمع کې چې د چا څه ضروریات دي باري تعالی عالم بذات الصدور دی. الله جل شانو د هغې ضرورتونه د غیب نه برابر کړي، د بندګانو د احتیاج نه وساتې، خپل ذات عالي ته محتاج ولرئ او د خپل در نه د هغې حاجتونه چې کوم دی هغه سره سر کړي. د چا روزګار نشته باري تعالی ورته د حلالو روزګار ورکړي، د چا روزګار شته دی باري تعالی د حلالو وګرځولو کړي، د چا اولاد نشته دی نارینه زنانه باري تعالی ورته دواړه ورکړي، د چا صرف زنانه اولاد دی باري تعالی ورته نارینه هم ورکړي او د چا دواړه شته باري تعالی د سترګو یخوالي وګرځوي، صحیح جانشین وګرځولو کړي. حضور علیه السلام د امت لپاره اسانه د خیر دعاګانې غوښتې ټوله به کې برخه وکړي.
سانه شر فساد فتنه امن حفظ ته حفاظت وکړي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقو باندې زندگی تیرول ته آسان کې غیر طریقونه ته باری تعالی نفرت پیدا کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سنتو کې خدای